وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد. رمضان مبارک میاشت کې کوم اعمال کول پکار دي چې اعمال خو خدای شول نن یو بل عمل هغه الله ته ډیر زیات محبوب عمل ده هغه درته خایم دا داسې یو عمل ده چې څومره هم اعمال دي هغه اعمال بنده کوي او دا عمل داسې عمل ده چې په دې کې الله هم بنده سره شریک ده الله هم دغه عمل کوي او بنده ته هم یې ستم دغه عمل وکړه اغي ته لګيږي درود شریف څومره اعمال دي الله تبارک وتعالى خلق ته حکم کوي دا عمل وکا دا عمل وکا دا عمل وکا او په خپل باندې نه کوي ایو عمل داسې د الله تبارک وتعالى خلق ته یې چې تاسو دا عمل وکي او زم دا عمل کوم دي ته درود شریف لګيږي الله تبارک وتعالى په دې عمل کې بندگانو سره شریک ده دینه دغه عمل اهمیت معلومیږي درود شریف دې ډیر زیات فضایل راغلي دي په حدیثو کې یو روایت کې رسول نبی علیہ السلام فرمایي څوک یو کړه درود شریف وای او اخلاص سره وای او دغه درود شریف الله په نسبت باندې قبول هم شي دغه یو درود شریف په وجه باندې الله تبارک وتعالى د اتیاو کالو ګناهونه معاف کوي تاسو خپل اندازه ولګوي یو کړه درود شریف چا ولستلو په اخلاص باندې ولستلو او الله په نسبت قبول هم شولو الله تبارک وتعالى د یو درود شریف په وجه باندې د اتیاو کالو ګناهونه معاف کوي دا دومره لوی او بهترین عمل ده یو بل روایت کې چې نبی علیہ السلام فرمایي کوم انسان سل کرته درود شریف ولستلو سبعی او سل کرته بیګي نو چا سل کرته درود شریف ولستلو په دې سل کرته درود شریف لستلو په وجه باندې الله به د سل ضرورت سل حاجات پوره کړي سل حاجتونه به الله پوره کړي دیر حاجتونه د دنیا او یا حاجتونه د آخرت نو روزانه کم سره سل کرته درود شریف یې نو دیر د دنیا حاجتونه الله پوره کوي نو تاسو خپل اندازه ولګوي د هر سړي چا یو حاجت وي چا دوه حاجتونه چا درې وي دیر حاجتونه خو چا نه وي نو کبه چا سل کرته درود شریف سبي ویلو سل کرته بیګیلو استلو نو دین اندا فهم کیږي چې شپته ضرورت د دنیا ولا بالا د پوره کوي یو سل سرویغ د آخرت ول ضرورتونه پوره کوي نو څوک به داسې وي چې شپته ضرورتونه وي نو کچا زیات ضرورت او څوک د غواړي چې ما د دنیا ضرورت الله پوره کوي او د آخرت کوم مشکلات دي ضرورت دي الله ما پوره کوي نو هغه درود شریف لستر پکار زما عزتمندو کم انسان سل کرته درود شریف اغل ولی الله تبارک وتعالى دغه فضیلت ورته ور نصیب کړي یو کتاب کې مقتل یو زنانه وا لوري وفات شولا نو حسن بصری رحمه الله ته ورغله ورته حضرت مالور وفات شوی دا خو ما ته دا اندازه نه لګیږي چې مالور به په څه حالت کې وي داسې عمل ما ته وخایا څنګه عمل زوکم زغفل لور هم وګورم په خوب کې او په کوم حالت کې دا حالت ما ته معلوم شي حسن بصری سے منع کړه ولیکن هغه سنا خامخا زکوم حسن بصری رحمه الله ورته فرمایل وشپې څخه کله سملې ضرور رکعات نفل وکا او په دې ضرور رکعاتو کې سوره فاتحه سوره فاتحین بعد الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر دغه کوم سورته دا په هر رکعت کې ہے سوره فاتحه اول رکعت کې به ورپسې الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر دغه سورته په دویم رکعت کې سوره فاتحه الهاکم التکاثر سورته دریم کې او څلورم کې او به ځکه لسمنه نو به درود شریف یې درود شریف کې به ته ودا شي نو دا زنانه لاړه هم دې طریقې سره څلور رکعات نفل وکړل او غینه بعد درود شریف لستلو تر دې پوری څه ودا شولا خوب کې خپل بچي او قتل او ډیر په بد حال او قتل داسې حال کې او قتل خپل بچي په دې بدن باندې تارکول لګیدلې دي او لمبي ورخيږي او په لسونو کې مت کړی دی او په خپو کې د اوسپنې اولاد تکسر په ور باندې هغه زنجیرونه په دې خپو کې اچولې شوی دی ډیر په بد حال باندې دا ایما بچي دې څنګه روي خشوله دا لور حالت قتل نو چغي شروع کړلې او ژړای شروع کړله
ظاهره خبره ده مور پلار هغه خپل بچي معمولی غو تکلیف کې هم نشي کتلې دا خو بچي د هغه بے وفا د مور پلار په تکلیف کې به مور پلار تکلیف احساس ورته نه کیږي مور پلار خو د بچي تکلیف برداشت نشي کولای کتلې نشي هغه خپل بچي تکلیف وګوري نو داسې حالت کې څنګه خپل لورو کتل نو په جواب باندې حسن بصری سے تراغ لاله او ته حضرت ما خلور په دې حالت کې وکتل ما ته نو ویل سما داسې عمل مکو او خیر هغه پښول ورته چې درود شریف زیات یا او هغه بس بخا دعاګانې ورته غواړه صدقې ور بس کوا الله به دغه مشکل رفع دفعي سمو دا تیر شولا حسن بصری سے خوب وکتل خوب ګوري زبردست بهترین باغ دا هغه باغ کنارے کې یو تخت لګیدل دا په تخت باندې یو زنانا دا زنانا په سر باندې یو تاج دا هغه دومره منور تاج دا څنګه ټوله علاقہ هغه سره روخانه ده حسن بصری سے ورته ونه لغه خزي ورته आवाज وکړو حسن بصری سے ما پیژنې کنه وینا نه پیژنم وز هغه زنانا چې امام متعلقتانا امام د حالت د مولمولو د پر وظیفه غوښتي زمغه هغه ما ته کوم خوب تیر کړو هغه ډېر هولناک خوب او ته ډېر زیاته په خوشحالي کې هغه زنانا ورته ویل امامور کوم خوب کتل وغم سیدا او ته څه ګوري دام سیدی ادا سی وشولا امامور په کوم کیفیت کې خوب کتل زه په ما کیفیت کې په ما تکلیف کې خو نه هم په یو بزرګ یو عالم یو نیک سره په قبرستان باندې تیر شولو او دی یو کړ درود شریف ولستلو او د هغه درود شریف ثواب د قبرستان ولو د پاره او بخلو الله تبارک وتعالى دا غيو درود شریف په وجه باندې ما په شانتي او یا زره کسان په عذاب کې گرفتارو هغه یو درود شریف په وجه باندې الله تبارک وتعالى موږ عذاب مو چت کړو او دغه مقام یې نصیب کړو ځکه مقام کې ته ما ګوري امام دغه مقام دا او نور کما مرګري کما عذاب کې گرفتار او غیم دغه مقام دا تاسو خپل اندازه ولګوي چې یو درود شریف په وجه باندې الله تبارک وتعالى د ټول قبرستان دا یا زره خلکو هغه عذاب چتای نو تاسو اندازه ولګوي چې درود شریف څومره لوی فضیلت او څومره ثواب ده څومره کرته درود شریف لوستل پکار دی په ورځ کې کم نه کم سره چې درود شریف لولي کم از کم سر کرته درود شریف په ورځ کې لوستل پکار دی او درمیانه 1000 بار 1000 بار درمیانه هغه درود شریف لوستل دي او کله څوک زیات درود شریف لولي هغه 3000 کرته درود شریف ده مفتی شفیع رحمه الله نے شاګرد تاسو کړو وی حضرت په احادیثو کې کثرت سره درود شریف لوستلو حکم ده کثرت سره څومره درود شریف ته هغه سره یې هغه به کثرت کې داخل شي مفتی شفیع رحمه الله د اخرنه عمر دا او کمزوري هم زیاته ده بیمار هم ده نغور ته سما خپل معمول دا چې پورز کې 3000 کرته درود شریف زیه دا څوک یې مفتی شفیع رحمه الله سپینګیره معمر کمزور بیماری او رخصته هغه زما معمول د عادت په ورځ کې تصنیفات تالیفات درس او تدریس نور عبادت سره سره و 3000 کرته درود شریف په ورځ کې یم نو ما ته د پکار دادی د رمضان په دې مبارک اوقاتو کې درود شریف څومره زیات یې لشو هغه بلکې معمول وګرځو چې سل کرته بس به درود شریف او سل کرته به درود شریف دا خو اسم نه ده لس منټم په دې باندې نه لګيږي او بهترین درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دا درود شریف ته صحابه او نبی علیہ السلام نه تاسو کول چې رسول الله سلام تذکرہ هغه تاسو مونږ ته کړی دا الله حکم کړی دا وسلموا تسلیما سلام اچوي نو سلام خو تاسو مونږ ته خدای دا الله تبارک وتعالى د درود حکم کړی دا درود کم درود مونږ په تاسو باندې نبی علیہ السلام هم دغه درود ابراهیمی ورته خدلو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یو بل درود هم په حدیث په یو کتاب کې مکتل دي وی دغه درود شاف اولستلو اللهم صل على محمد افضل صلواتك اللهم صل على محمد افضل صلواتك مختصر غنی کلمات دي وی 10000 بار درود شریف یلو برابر ثواب دی دا یو سره 10000 کرته درود شریف وي او بل سره دغه وي اللهم صل على محمد افضل صلواتك ویغي برابر د دې ثواب ده نو مو تاسو ټول ته پکار ده چې په خپل باندې هم درود شریف وایو کور کې زنانه او ته بچي او ته نوجوانانو ته ټول ته دغه ته تلخین او کو درود شریف زیاته او سبیم سل کړه د درود شریف او بګیم او دینه زیات څه کې لشي هغه دغه خوش قسمتۍ ده الله د مو تاسو ټول ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي د عمرګری مسلې ته پوښ کړی دا وی زکات ورکوم دکان کې نو قیمتي فروخت سره به زکات زو باسم کا قیمتي خرید سره نو قیمتي فروخت سره په کم پیسې باندې په کم قیمت باندې دغه
سامان ته خرڅي هغه څه کم قیمت وي هغه اندازه به ولګي هغه مطابق به بیا زکات ورکړي الله د څه مویل تی قبول منظور کړي په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله د څومره نوجوانان رسي مشران رسي الله د دوی د غلطک په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي د دوی د غناست په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي الله ته په دې باندې خبره په دې ځای کې پیسې نه تقسیمېږي په دې ځای کې هودي نه تقسیمېږي الله صرف او صرف اطاعت د دین خبره اطاعت د قران اطاعت د حدیث خبره اوریدو پر دوی دي زیات رسي الله د دوی په عمرونو کې برکت واچي الله د دوی پریشانی په خوشحالي باندې بدلې کې الله والدینو په ژوند کې کامیاب کې الله والدینو دوباره دنیا او آخرت کې ذریعہ د فخر ذریعہ د نجات وګرځي امو تاسو څومره حقدارانو فاطمه مردگان اسلام ټول ته بخنه وکي کم ژوند دي ټول سره عافیت معاملې وکي تاسو سوالو کې سي خدای ته د ازمایښونو امتحانات نه یو به د ازمایښ به د امتحان موټول کامیاب کی الله مو سره عافیت معاملې وکي کرم او مهرباني معاملې وکي الله آسان معاملې وکي الله سختي نو موږ ټول ساتل کی باران متعلق دعا وکړه باران رحمت نازل کی الله ته بندگانو ته تکلیف تزر باران رحمت نازل کی وقدر حاجت نازل کی الله مو ټول ناراضي شي او فید امر الى الله ان الله بصير بالعباد